علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، سجاد علي اخونزاده یم. څنګه چې تاسو ته پته را ګرمي شي او په ګرمۍ کې دا بیزو والا چې دي که نه خانه بدوش دی ته وایي، نو دو د ښکته علاقو د ګرمو علاقو نه دو ځي بره کوهستان او دې طرفونو ته. ماماجي خیر علي کوم ځای ته ځای ده خیره؟ کالام ته په دې طرفو ښه. نو دو اوس روان دي کالام طرف ته به ځي. خدای خبر شي چې به څومره وخت کې به رسي. تپوس ته هم کوم او ماشاءالله دې بیزو ته وګوره څومره بیزي دي. د کوم ځای نه راغلی؟ چنګلۍ نه. او کوم ځای ته به ځئ؟ کالام ته. څومره وخت کې به رسئ؟ له شلو ورځو کې. ښه، نو په له شلو ورځو کې به دو رسي. مسلمانه ده خدای او په لارې به بس دا بیزي دو رواني. لالا خیر علي ښی چنګلۍ نه راغلی؟ ها، نو دو اوس کالام طرف ته روان دي او په له شلو ورځو کې به دو رسي. نو څنګه ګرانن ده؟ نو تاسو دا چی یې ځکه ښه ښی که نه؟ څو ورځو کې به رسئ؟ شلو ورځو کې. خوشحاله به دې ژوند کې؟ فایده پکې ډېره ده؟ ستړي پکې ډېره ده که نه؟ خیر دی، مهرباني، عزتمند شي. ښه، نو دا تاسو وګورئ دو کالام طرف ته روان دي. د چنګلۍ نه راغلو. دا ولې بیمار دی؟ په غېږ کې راغستی دی. ها، څومره وخت کې به ورسئ؟ بیا به کله راځئ؟ مني کې لګوئ کله چې یخني لګي. ګران کار نه دی ستاسو دا؟ روټۍ موټۍ تاسو چل کوئ په لاره؟ ها، دغه من دی چې بیمار شئ که بیماري کوئ پکې نه؟ ښه، زه الله به خیر ورسوه. ته پکې مې؟ ښه، ته سبق مبق نه وایي؟ ها، بس کړلی دی لکه سبق وایه زویه. ها، دا بیزي میزي چې دي دا هم په کار راځي، خو لکه سبق لومبی دی. نو دا تاسو وکتو. یقینا که دا ویډیو ستاسو خوښ شي مخکې ملګرو سره شریک کړئ. دا وخت بونیر کې زه موجود یم، بونیر تحصیل چغرزي کې.